بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. نن زمونږه نننۍ ویډیو د شعبان د میاشتې متعلق ده. شعبان میاشت کوم چې د رمضان المبارک نه مخکې میاشت ده، دې ته د شعبان میاشت ویلی شي. په میاشتو کې د ټولو نه بهتره او غوره میاشت هغه رمضان المبارک ده. په هغې ورپسې چې دا په فضیلت په اعتبار سره، د انواراتو په اعتبار سره، د فضیلت په اعتبار سره هغه میاشت د شعبان ده. عام طور باندې موږ دا خبره کوو چې الله تبارک وتعالی رحیم دی، کریم دی او رحمان ذات دی. د دې وجې نه هغه د انسانانو دپاره داسې مواقع فراهم کوي چې انسان په ګناهونو کې اخته دی، او دته زه داسې مواقع ورکم چې دی د دغه ګناهونو نه راوځي، او که دنه ګناهونه شوي چې دی په هغې باندې توبه او استغفار وکړي او د ده ګناهونه هغه معاف کړی شي. د توبې دروازه هر ټایم کولاو ده. هر ټایم چې د انسان الله تبارک وتعالی ته توجه کولی شي، خپل ګناهونه په الله تبارک وتعالی باندې معاف کولی شي. د توبې دپاره بنیادي خبرې دا دي چې انسان به توبه وباسي. دویم نمبر چې دی به پیمانې په خپلو ګناهونو باندې جړا به کوي. دریم نمبر دا چې دی به عزم اراده وکړي چې آینده دپاره به زه دا نه کوم. انسان هر ټایم توبه ویستلی شي، خو لیکن بعضې مواقع داسې چې پای کې الله تبارک وتعالی په خپله باندې د انسان نه چې دی مطالبه کوي. بذات خود الله تبارک وتعالی رحمت انسان طرف ته متوجه کیږي چې ای انسانه ته زمانه وغواړه، ای انسانه ته زمانه خپل ګناهونه چې دی هغه په ما باندې معاف کا. نو په هغې کې یو موقع چې د هغه د شعبان دا میاشت ده. د شعبان په میاشت کې د 15 تاریخ دا شپه چې ده دا انتهایی د فضیلت حامله ده. څومره چې زمانه جدید کیږي، ماډرن کیږي، نو دومره مونږ چې دی د دین نه چې دی مونږ بیزاره کیږو او د دین نه چې دی مونږ تاسو لرې کیږو. نو دا نه پکار. لہذا الله تبارک وتعالی مونږ دا میاشت راکړې ده. اوس د دې میاشتې د اهمیت او د فضیلت نه چې دی ځان خبرول پکار دی. د دې میاشتې نسبت نبی علیه الصلاة والسلام ځان ته کړی چې دا زما میاشت ده. د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په دې کې دغه شپه د 15مې شپې ده شپه چې دا مقرر کړې ده شب برات. شب برات مطلب دا دی چې دې شپه کې انسان د ګناهونو نه چې دی مکمل طور باندې پاکیږي. په دې شپه ورځ کې ذکر او اذکار کول او خصوصا درود شریف ویل. د درود شریف متعلق چې کوم آیات مبارکه ده، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا آیات مبارکه هم په دې میاشت کې نازل شوی دی. یعنی دوه نسبتونه شو. یو دا چې د درود شریف دا حکم چې دی الله پاک په دې میاشت کې نازل کړی دی. دویم نمبر دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې دا میاشت زما ده. چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم میاشت د نسبت د خپل ځان کړی نو دغه به خامخا اهمیت او خامخا فضیلت وي، ولیکن موږ تاسو داغه نه ځان به خبره کړی دی، ځان بالکل بے غوره کړی دی. د دې وجې نه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو پیر زه د شپې راپاسېدم، ما نبی علیه الصلاة والسلام چې دی په خپل ارامګاه کې ونه موندی. زه راپاسېدم چې راووتم، نبی علیه الصلاة والسلام په جنت البقیع کې دی تشریف فرما دی. ما تپوس وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عایشه دا شپه د شب برات ده، او په دې کې الله تبارک وتعالی د قبیله بني کلب چې دا یو لوی قبیله وه او د دې لوی کنډک د بیزو چې د قبیله بني کلب د بیزو د ویښتو برابر چې د الله تبارک وتعالی د انسانانو د مخلوقاتو چې د مغفرت فرمایي. د دې وجې نه روایتو کې راځي چې په دې شپه باندې الله تبارک وتعالی اسماء دنیا ته نزول فرمایي او د خپل شان مناسب چې دی आवाज کوي چې آیا څوک ګناه کوونکی شته دی چې هغه د خپل ګناه نه توبه وباسي او د هغه د ګناهونو ازاله وکړی شي؟ آیا څوک رزق غوښتونکی شته چې د هغه په رزق کې وسعت او فراخي راشي؟ آیا څوک مصیبت زده شته چې د هغه مصیبت چې دی هغه لرې کړی شي، ختم کړی شي؟ نن سبا هر سړي ته ګناهګار دی، خپل ځان هر سړي ته معلوم دی چې په دې شپه باندې الله تبارک وتعالی आवाज کوي او د هغې باوجود چې موږ د خپل ګناهونو هغه بخشش په الله تبارک وتعالی باندې نه کوو. هر سړي ته د رزق ضرورت دی، هغې باوجود موږ په دې شپه باندې غافل یو او د الله تبارک وتعالی نه د خپل رزق د وسعت دپاره سوال او دعا نه کوو. هر سړی په مصیبت کې دی، خو لیکن د هغې باوجود چې موږ په دې شپه باندې الله تبارک وتعالی ته رجوع نه کوو.
وي په دې شپه باندې به د تمام مخلوقاتو مغفرت کیږي. ها البته یو څو کسان داسې دي چې دغه مغفرت باندې کیږي. نمبر 1 پای کې د مشرک ته مشرک خو د ایمان نه محرومه دی، د دې وجه نه خو دغه مغفرت نه کیږي. دویم نمبر په دې شپه باندې به د نافرمانه کس چې کوم د مور پلار نافرمانه دی هغه مغفرت به هم نه کیږي. دریم نمبر کینه کوونکی انسان، یو د بغض یو د کینه. بغض هغه ته ویل کیږي چې د یو کس د بل کس نه بغیر څه د وجه نه چې د نفرت کوي، او کینه هغه ته ویل کیږي چې یو کس نفرت کوي سره د دې نیت نه چې د تمام نقصان ورسولای، هم د نفرت کوي او هم نیت دی چې د تمام نقصان ورسولای. دا کینه ده، کینه کوونکی سره دی، د هم په دې شپه باندې بخشش نه کیږي. نن هر سړی چې دا کینه کوي نفرت ساتي او موقع په تلاش باندې چې کله به د دکان ته نقصان رسوم، ګاډي ته نقصان، بچو ته وغیرہ وغیرہ، هر څه ته خپل ځان چې هغه معلوم دی. څلورم نمبر چې دی هغه شرابي، او پنځم نمبر چې دی په دې شپه باندې هغه قاتل، او شپږم نمبر هغه کس چې هغه پرتوک د غونډو اډوکو نه د پړکو نه ښکته د دې سړي چې الله تبارک وتعالى او بخشش نه کوي. وم نمبر چې هغه چغلخور چې یو خبر یو ته وړي او د بل خبره بل ته وړي، او دغه شان چې هغه جنگونه او فسادات چې هغه جوړي. لهدا د دې ویډیو کولو مقصد دا دی چې په دې شپه باندې موږ ذکر او اذکار وکړو، خپل ګناهونه په الله تبارک وتعالى باندې هغه معاف کو، او په دې شپه باندې چې موږ په عبادت کې تیر کړو، د دې ورځ چې هغه په روزه کې تیر کړو. اگر چې دا فرض او واجب نه دی، یو مستحب عمل دی. او دغه شانتي دا کم وکسان چې ذکر شو چې په دې شپه باندې د مغفرت نه کیږي، هر انسان دی وګوري چې په دې وو خبرو کې به ما خبره شته او کنيشته کوي، نو لهدا هغه ځان نه مستل پکار دي، او په دې شپه هغه اهمیت نه، هغه د فضیلت نه، د ځان خبرول پکار دي. او کوم خبره چې ما وکړه الله تبارک وتعالى د مال او تاسو ټول په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.